أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين دا سورة بقرة دا فنزول کی واتیا دا فصل متطففین نازل شوی ده په ترتیب کې د قرآن دویم سورت دی په دې کې د غوا کیسه بیان شوې ده نوم یې د دې په نامه یې بقره په دې کې 286 آیاتونه دي دا د قرآن شریف دویم سورت د قرآن معنا دا ده چې بار بار بیا وایې دا ویل به په غور سره یې په سوچ سره یې په سمج سره یې پر هغه چې ستا ایمان راځي ایمان دا ته وایي چې ته په شي پوه یې په خوله دې اقرار وکړي په زړه دې تصدیق وکړي بیا دې په عمل سره ثابته که دې ته ویل کېږي ایمان دا ته ایمان نه ویل کېږي لکه د نن سبا زموږ دی د شیخ الاسلام د مناظر الاسلام د شیخ القرآن د شیخ الحدیث خالد پر خوله باندې اقرار دی په زړه تصدیق نه دی زما ورونو دا قرآن باید چې موږ دی په غور په فکر ووایو الله څوک چې زما د قرآن په دې دنیا کې ځان وړوند کړي په قیامت کې به هم دی وړوند وي معنا څه ده په دې دنیا کې یو څوک ورسره کښېني او دلیل ورسره نه وي دی وایي زه چې یم وړوند یم نو په هغه دنیا کې هم دی به دلیل به نه وي پر خپل اسلام باندې پر خپل قرآن باندې چې د ده ایمان دی بلکې دی به دلیل به نه ورسره نو نن بیانېږي چې الف لام میم الله خو دې په معنا د دې حروفو دا حروف مقطعاتي په دې به صرف دومره قدر ستا ایمان دا د الله له طرفه دی درې حرف دي یو الف دی بل لام دی بل میم دی پر دې هر حرف باندې لس نیکۍ دي دا د متشابهات څخه دي دا دغه چې بستا پر ایمان ذالک الکتاب دغه کتاب چې دی قرآن چې دی لا ریب شک نشته فيه په دې قرآن کې هودن دا هدایت دی للمتقین د پاره د هغه خلکو چې هغه د الله نه ویریږي تا د رب څخه 15 وخته بلکې 6 وخته په هر مانځ کې تا خواست کوي چې اهدنا الصراط المستقیم یا الله ما ته سم لار راوشه ما ته د هدایت لار راوشه الله دا قرآن واخه دا تا ته لار شي الذين هغه خلک یؤمنون چې دی ایمان ولري بالغیب په غیب سره چې کم د انسانانو صفت شیان دي پر هغه باندې د مؤمن ایمان ويقيمون الصلاة دی قائموي من دا زموږ په رقم نه وي چې کښته پورته کېږه هغه په اوداسه باندې پوهي د اوداسه په مقصد پوهي د اوداسه په معنا پوهي چې هر هغه اندام مینځي درې واره دی دی د رب سره وعده کوي چې یا رب دغه بدن به زه ستا د رضا لپاره په جایز کارو کې لګوم نو لمونځ کې هم دا وایي چې یا الله زما ځان ما لك التحیات لله والصلوات والطیبات یا الله دغه بدن ټول بدن بستا د رضا لپاره لګوم والطیبات پاک مال بستا د لپاره لګوم زموږ خلک نه ځان لګولی دي نه ما لګولی نه په پوهېږي چې د دې مقصد څه دی التحیات لله والصلوات والطیبات خو وجه دا ده چې په موږ کې کفر زیات دی شرک زیات دی بدعت زیات دی او منافقت زیات او ګناهونه زیات وجه دا ده چې موږ په دې لمانځه پوه نه یو که موږ په لمانځه پوه سو بیا به زموږ بدن د الله او د رضا دپاره لګېږي
که موږ په دې لمانځه پوه شو زموږ مال به د غریبانو د معاشرې دپاره لګېږي. بیا به دا نه وي چې نن جمعرات دی، نن ښه ورځ ده، نن 12مه ده، نن ختمونه دي. بیا دی د شپې او د ورځې چې الله ده ته وس ورکړی دی د خپل طاقت په مطابق باندې مال لګوي. ومما د هغه مال نه رزقناهم چې الله موږ ورکړی و دې ته ینفقون دې خرڅ کوي د الله په لار کې مال لګوي. نو مسلمان هغه دی چې د تر ضروريات زیاتې باید د الله په لار کې ولګوي. موږ په عربو پیسې لرو، نه زکات باسو نه خیرات باسو. والذین آخر یؤمنون چې دی ایمان لري بما باغ کتاب سره انزل الیک چې نسو تا پر دې قرآن باندې ایمان دی چې دی په دې قرآن پوه دی، په دې عمل کوي، په دې باندې تر بل پورې رسوي. خالی وینګ نه دی ثواب بلکې هغه لعنت پر دوی. لکه د نن سبا حافظان دي، مناظر الاسلام دی، شیخ القرآن دی، دا پر دې باندې د الله قرآن لعنت وایي. ولې دی نه به پوهېږي، دی په دې عمل نه کوي. وما په هغه کتابو سره ایمان دی انزل چې نازل شوي دي من قبل که مخکې له تا نه پیغمبر وبالآخرت په آخرت باندې هم دوی یقینون یقین لرون. هر عمل چې کوي که شی که به د دا یقین چې د ما سره به ورځ نه ورځ الله حساب کوي. اولئک دا خلک چې علی هودن دی پر هدایت من ربهم له جانب د رب د دی. د الله د قرآن په مقابل کې بل کتاب د هدایت نه دی. که هغه مسلمي که بخاري که اصول کافي که هدایت که هر کتاب یې هغه او د کفر ډک دي، هغه هدایت نشي کولی. دغه مسلکونه مذهبونه دا توحید ټرست دا اهل حدیث پنځپیران دا ټول ګمراهان دي، که تبلیغیان دي، که صوفیان دي، که قادریه او چیزه. هغه څوک پر هدایت چې هغه د الله د قرآن په مطابق عمل کوي. اولئک و اولئک دغه خلک چې هم المفلحون دا نه کامیابه دي. دا نه کامیابه څوک د الله پر قرآن عمل وکړي، د الله په قرآن باندې خپله ځان پوه کړي، خپل بچیان پوه کړي، پر هر باندې لس نیکۍ دي. هغه وخت چې ته د الله په قرآن کې غور کوې، سوچ کوې چې کوم آرام دي د هغه څخه ځان ګورې، کوم شرک د هغه څخه ځان ګورې، کفر د هغه څخه ځان ګورې، کوم چې د اسلام کارونه هغه کوي. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.